مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. د سورة البقرة اولنی باب اغشورو د دریو ډلو تذکرہ غوشولا منعم علیہم مغضوب علیہم او ضالین. دا غین بعد بیا مثال د کفارو هغه بیان شو. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا سرا یا د منافقانو مثالو او یا د کافرو مثالو. دا بل مثال قرآن ذکر کئی چې دغه مثال د منافقانو شي. دا مثالم د منافقینو دی. او کصیب من السما چې دواړه مثالونه د منافقانو شي نو دا او په دې منځ کې چې دی او کصیبین دا او د تخییر او د اختیار د پاره دی. مطلب دا دی کستا خوخی نو منافقانو لده که مثال وایا او کنه دا مثال دی یا دا وستی کم ذکر کیگی او چې دغه مثال د کفارو د پاره شي نو بیا دا او د تنویع د پاره دی د تقسیم د پاره دی. مطلب دا دی چې دغه مثال د کافرو یو قسم د پاره او چې ښکاره باره کافرو د قرآن خلق منکو ښکاره کافر داغي مثال بیان شو نو دا یو قسم د کافرو او دا مثال د بل قسم کافرو دی چې ښکاره خزان مسلمانان ثابتی او پټ چې دي نو هغه کافر دي لکه منافقین اعتقادی منافقانو. نو چې کله د اولنی مثال د کافرو شي او دا مثال د منافقانو شي نو او به د تنویع او د تقسیم شي. اول لفظی ترجمه کوما او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یا حالت د دی پشانت د آغا باران دی من السماء چی د بری نی د وریزو نی آغا باران
فیه ظلمات چې په دغه باران کې تیاری وي، ورعد ګړزارې وي، وبرق برېښنایي پړکایي، یجعلون اصابعهم غدیدي سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د وجې د خطرناکو اوازونو نه، د وجې د درنو درنو اوازونو نه، حذر الموت د وجې د مرګ نه، د یرې د مرګ نه. والله محیط بالکافرین، الله رب العزت ګیرون کې د کافرانو لرا. دا مثال چې قرآن بیانوي، مخکې چې کوم مثال ذکر شو هغه مثال و د نبی علیه السلام او د مشرکانو. د مشرکانو چې کوم حالت و د نبی علیه السلام سره، د هغه حالت مثال هغه قرآن بیان کو چې نبی علیہ السلام په شانتی دو نبی علیہ السلام چې کم قانون راوړو قرآن، هغه قرآن یو نار و، هغه مثال د اور و، لکه هغه اور چې په برج کې بل شوي او خلق هغې لځي د هغه ځای نه خپله لار معلوموي. نو دی مشرکانو له پکار داو چې نبی علیہ السلام هم یو رڼا راوړله، دی له د هغه رڼا اغستل پکارو د نبی علیہ السلام نه چې لارې معلومه کړې وې، خپله تیارې وې. نو دی د نبی علیہ السلام نه رڼا معلومه نه، لاره معلومه نه کړه، رڼا یې ترې وانغستله او بس دی دغه شان الله په تیارو کې پرېښودل او نبی علیہ السلام ته الله رب العزت هجرت کو د مکې نه مدینې ته. نو مخکې مثال د مشرکانو او د نبی علیہ السلام، دا مثال چې اوس قرآن بیانوي نو دا د منافقانو او د قرآن بیانوي. د دې منافقانو چې د قرآن کریم سره څنګه حالت ته، د هغه حالت مثال قرآن بیان کړی دی. مثال داسې دی لکه بارانی تیز باران، صیب مفسرین ذکر کوي دا د سپرلی باران ته وایي، او دا هغه باران ته ویل کیږي چې هغه عام هغه باران د اسمان د ارو اطرافو نه هغه باران ټول اسمان باندې وریځې خورې شوي او د هغې نه هغه باران راوریږي، دې ته صیب وایي. هغه باران کې تیاریږي، هغه باران کې ګړزاري، هغه باران کې پړکای پړک پړوک اسمان په کې ګړزیږي. مو په دغه ځای کې هغه بیزړه سړی چې کله دی باران ته دی پړک پړوک او دی تیارو او دی ګړزاري ته ګوري، هغه خپل مکان بدلی. که باری د بار نه برنډې ته راځي، که برنډه کې د برنډې نه بدن نه کمرې ته راځي، ځان په ګوټ ورننه باسي. د دې د باران د دې پړک پړوک نه، د دې باران د دې تیارو د دې شور او زوږ نه ځان بچ کوي. داسې یو محفوظ ځای هغه ګوري ځان لا او په هغې هم ګزاره نه کیږي، په غوږونو کې بیا ګوتې ورکوي چې زه دا ګړزاری وانورم. ګړزاری وانورم د دې ګړزاري د وجې نه چرته زما دا زړه ټوپ ونوي او اټ پیل نشم. حذر الموت د یارې د مرګ نه. غوږونو کې چې ګوتې ورکوي د دې وجې نه ورکوي چې دا ګړزاری رانشي، دا ګړزاری زما په غوږونو ونه لګي. ولې؟ حذر الموت د مرګ نه یریږي. که دا ګړزاری زه واورم
زړی کمزوري نو ماته چرته اټ پیلونه شي. قرآن کریم مکمل دخ کا نقشہ د دخ کی کس راغستی دا او اغی یو منافق له ثابت کړي د په وخت د قرآن کې. څنګه قرآن وی چې د دې قرآن مثال پشان چې د دخ کې باران دی. څنګه چې دخ کا باران دا د هر طرف نه نو داسې قرآن کریم هم عام دی. د قرآن نه څوک بار نشتا. قرآن کریم د هر انسان حالت، د هر انسان زندگی، د هر یو انسان ژوند دا د هغې دپاره مستقل یو ضابطه حیات دی. څنګه چې دا باران عام دی داسې دا قرآن ټول مخلوق ته عام دی، انسانان او پیریان. من السما څنګه چې دغه باران د بره طرف نه، مفسرین ذکر کوي السما چې دی دا بره طرف ته ویل کیږي. دلته تینا مراد وریځې دي په نس د هغه مفسرینو باندې چې هغوی وی باران د وریځو نه کیږي. بعضی وی باران د هغه وریځو نه کیږي چې د اسمان سره متعلقي، د اسمان سره جوختي، نو هغې تی اسمان معنا اخلي. خو حاصل دا دی څنګه چې دا باران د بره طرف نه یو عامي، داسې د قرآن کریم نزولم د برې طرف نه دی، الله د برې نه رالیږلی او عام د ټولو انسانانو ته. څنګه چې په دغه باران کې تیاری داسې په دې قرآن کریم کې د منافق د هغه شرکیات پکې ذکر کیږي. د قرآن کریم کې د هغه رسمونه، رواجونه، د هغه بدعات، د هغه د ځان نه جوړې کړې شوې خبرې هغه پکې ذکر کیږي په دې قرآن کې. څنګه چې دغه باران کې تیاری داسې په قرآن کې د دې دا صفات چې شرک ته، کفر دی، بدعات دي، رسمونه دي، رواجونه دي، حقوق و پیمالی دي وغیره وغیره، دا تیاری دي د دې د منافقانو. څنګه چې د هغه کفریاتو، شرکیاتو، رسمونو، رواجونو، حقوقو د پیمالی، گناهونو د وجنه الله رب العزت چې څنګه په دغه باران کې ګلزاري سره د دې توروالی نه هغه خی دی خلکو ته ګړز ګړوس پکې کیږي، داسې د قرآن کریم کې د دې کفریاتو، شرکیاتو، رسمونو، رواجونو د دې عذابونو چې قرآن ذکر کوي لکه په مثال د رعد دی. دا باران کې ګلزاري په د باندې بد لګیږي. دا قرآن چې د دې کفر او د شرک او رسم او رواج او بدعت د دې عذاب ذکر کوي هغه په د باندې بد لګیږي، ځکه د کې خدا صفات موجودي. څنګه چې په دغه باران کې پړک او پړوکی چې اسمان وپړکیږي نو دی پکې په هغه لاره باندې رواني، داسې په دې قرآن کریم کې د مومن صفات هم ذکر کیږي، د مومن حالات هم ذکر کیږي، مومن ته بشارات هم ذکر کیږي، د مومن اوصاف هم ذکر کوي. قرآن د هغې مثال پشان د برق ته، برق پړکا. حاصل دا دی د دې مثالو چې څنګه دغه تیښته کوونکې تیښته کوي د باران نه، د دې ګړز ګړوز او د پړک نه، دغه شانتي دا منافق چې دی دا قرآن لکه چې څنګه پشان د دغه باران دی او د برې نه راغلی دی، دا قرآن چې باران د برې نه دی. په دې قرآن کریم کې چې دا منافق
دی پکې خپل کوپر شرک او بدعات او رسمونه او رواجونه واوري لکه څنګه چې په باران کې تیاری دا هغې کوپر او شرک سزاګانې ورته الله ذکر کی او مؤمنانو ته الله رب العزت د مؤمنانو حالات بیان کی نو لکه څنګه چې دغه یره کوونکې د ټینګ نشي او په غوږونو کې ګوتې ورکي د باران نه یریږي د دې ګړز او ګړوز نه یریږي دننه کې ځان داسې دا منافق چې د قرآن دا حالات واوري نو دی ټینګ نشي او په غوږونو کې ګوتې ورکي چې دا نه اورم چې نه د کوپر خبره واورم نه د شرک خبره واورم نه خپلې سزاګانې واورم او عمره باندې د دې مؤمنانو دا صفات بد لګیږي دام نه اورم دی ټینګ نشي غوږونو کې ګوتې ورکي ګوتې کېدي غوږونو کې لکه څنګه چې دښکه سړی د ګوتې په غوږونو کې د دې وجې نغدي چې زړه مې کمزوری دی او اټ پیل راته ونه شي د مرګ نه یریږي داسې دا منافق چې کم منافق له دا صفات بیانېږي دی په غوږونو کې ګوتې ورکوي او قرآن وایي د باندې دا صفات داسې بد لګیږي د قرآن دا دلایل د قرآن چې مؤمنانو له کوم صفات بیان کړي قرآن کریم چې کومه اسلامی معاشره جوړوي قرآن کریم چې کومه انعام یافته معاشره جوړوي د دې معاشرې دا حالات امن او امان دا په دې منافق باندې داسې بد لګیږي داسې بد لکه د تندر نه بعد چې دته اټ پیل کیږي دوره بد لګیږي دی وایي چې که چېرته داسې معاشره رالاله چې هغه انعام یافته او قرآني معاشره مسلماني معاشره د دغه څلورو اجزاو معاشره نو دا خو ماله مرګ دی بیا مرګ حذر الموت داسې بد پې لګیږي مرګ ورته ښکارېږي دا قرآن کریم دا یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت دا رعدون تفصیل کوي دا څنګه چې دا ګړز په غوږونو کې ګوتې ورکي نو ګړز نه اوري سړی دهکه شانتي په ده باندې د قرآن کریم دا حالات بد لګیږي په شان د ګړزاري پې لګیږي نو دی غوږ کې ګوتې ورکوي چې نه اورمه ده د مرګ نه یریږي مرګ نه او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یا مثال د دې په شان دی د هغه تیز باران دی من السماء چې د برې نه فیه ظلمات په دغه باران کې تیری مطلب دا چې دا قرآن شرکیات بیانوي کفریات بیانوي د منافقانو ورعد او په دغه باران کې ګړزاري نو دا قرآن کریم د هغې سزاګانې ذکر کوي وبرق او په دې قرآن کې صفات د مؤمنانو لکه څنګه چې باران کې پړکایي نو د قرآن کریم دا صفتونه په د باندې بد لګیږي لکه څنګه چې د ګړزاري نه هغه سړی یریږي دن نشي غوږونو کې ګوتې کیدي نو داسې دیم داسې کار کوي یجعلون اصابعهم فی آذانهم ګدیدي اصابعهم سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو کې یجعلون په معنا د یضعون سره او اصابع ګوتې ټولې خلک نشي غدلی غوږونو کې او سرونه د ګوتو غدي انامل اصابعهم ګدیدي سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د یاري د هغه سختو اوازونو نه صواعق د جمع د صواعقې ده صواعقه دلته په معنا د هغه آواز سره ده چې د هغې آواز سره ورم را پریوزي یا اوبه ور سره را پریوزي تندر
نو دلته تینا صاعقه هغه آواز مراد دی چې د هغې سره ور راځي ور دیدی سرونه د ګوتو خپلو په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د دغه سختو اوازونو نه دا د سختو اوازونو د وجې نه چې په دې خپلو غوږونو کې ګوتې غدي دا ولې غدي وي حذر الموت د وجې د یارې د مرګ نه دا من الصواعق من اجلیه دی دا علت د پاره د جال الاصابع فی الاذان د ګوتو سرونه ننباسل خپلو غوږونو ته دی لره علت صواعق دی دا تیز آواز چې دی چې دا ناوري د دې د وجې نه غوږ کې ګوته کیږي اوس دا تیز آواز دا دی ولی وانوري ځکه پکې دا ګوته غدي ولی دی وانوري دا حذر الموت د وجې د یارې د مرګ نه دی وایي چې زما خو زړه کمزوری دی په زړه باندې زه کمزوری یم نو اسینا که دا آواز واورم چرته د تندر دا نو اټ پیل نشم نو دا حذر الموت دا د دې مخکې ټول د پاره علت دی بیا مفعول له دا غیره ږدي سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تیزو اوازونو نه حذر الموت د وجې د یارې د مرګ نه یعنی دا غوږونه ځکه بندی خپلو حذر الموت د تیزو اوازونو نه غوږ ځکه بندی چې د مرګ نه یریږي مرګ را باندې را نشي چرته نو د قرآن نه غوږونه ځکه بندی چې د قرآن دا صفات چې دی اوري دا ورته مرګ ښکارېږي مرګ قبول دی خدا کار نه کوي والله محیط بالکافرین الله رب العزت گیرون کې دی کافرانو لره پدې کې اشاره ده دې خبرې ته چې منافق ته الله رب العزت وایي چې د قرآن د اورېدو نه خو تا خپل غوږ بچ کو ځان د خلاص کو تیښته دې وکړله وا دې نه اورېدو نو ستا خیال دا دی ګنې چې زه به د الله نه خلاص شمه والله محیط بالکافرین الله رب العزت ګیرون کې دی کافرانو لره د الله قدرت در باندې شته دی که اوس یې مو غواړي نو الله د ګیري احاطه به درله وکړي دا علت دی د مخکې یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه د رعدون وضاحت شو چې د رعد د وجنه په خپل غوږونو کې ګوتې غدي د قرآن आवाज په ګړزار ښکاریږي نو سوال شو چې یاره په دې باران کې هو پړکامي باران کې هو د رات په وخت کې د کمزوري سړی والا کار دای چې د آواز نه غوږ بندي غوږونو کې مالوچ ور کوي ګوتې ور کوي خو د پړکا په وخت کې خو د دغه کې سړی یو حالتي نو د پړکا په وخت کې دا منافقان څه چل کوي چې کله په دغه باران کې پړک پړک کېږي نو د پړک پړک په وخت کې دې څه کوي نو یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې د دا برېښنا یخطف ابصارهم چې ختم کی وتختی ابصارهم نظرونه د دی قرآن کریم وی د دې پړک د قرآن کریم د دې پړک د اسمان هغه طاقت دور طاقت ته اسمان کې چې کومه بجلی بلیږي هغه دور زورور ده چې د انسان سترګې طاقت نه لري که انسان ورته داسې ګوري او سمدستي داسې پړک وشي چرته نو دا نظر تختی نظر ختمی کله کله قرآن کریم وی
چې د دې قرآن کریم مثال ګوره د سره په شان ته د دې پړک ته د دې پړک د قرآن کریم په مقابله کې او د قرآن د معاشري په مقابله کې د خپل عقل جنگي خپل سوچ جنگي نو قرآن کریم په مثال د آغا پړک ته چې کم آسمانی پړکی آسمانی بجلی او د عقل او د سوچ او د معاشري مثال په شانتي د سترګو دی څنګه چې د انسان د سترګې طاقت داغي پړک نه لري نشي برداشت کولی چیږي کله کله نو داسې کو قرآن الله رب العزت غوښتلی نو الله رب العزت د دې د سوایا چې د دې دا معاشره د دې دا عقل د دې دا سوچ دا د قرآنی معاشره دا د قرآنی زندګۍ د آسمانی معاشره دا کامیاب معاشره چې کوم قرآن جوړ کړي دا داغه په مقابله کې اس نه ده څنګه چې د اسمان پړک تا د انسان د سترګو نظر نشي ټینګېدلی نو داسې د دې د ذهن معاشره چې دا د دې د ذهن سوچ او فکر چې دی دا د قرآن کریم په مقابله کې نشي چلیدلی قرآن سره دا مقابله نشي کولی دی چې څه جوړی په خپل ذهن به جوړی قرآن آسمانی کتاب دی هغه آسمانی خبرې کوي یکاد البرقو نزدید دا برخنا یخطفو چې ختم کی ابصارهم نظرونه د دی یعنی څنګه چې د اسمان په پړک سره د انسان نظر ختمیږي نو داسې د قرآن کریم په دلایلو سره د قرآن په معاشره سره د ځان نه جوړ کړی شوی دلایل د ځان نه جوړ کړی شوی معاشره هغه ختمیږي دې سره مقابله نشي کولی هغه چرتم بیا سوالو شو چې یاره آسمانی پړک خو چې نو دا خو کله پړک شي او کله هغه پړک ختم شي تیاره شي نو په هغه وخت کې د دې منافقانو حالت صحیح اخو کله پړک بلیږي او کله تیاره کیږي بیا په یو حالت خو پړک نه نو په دغه حالت کې د دې منافق حالت صحیح په دغه وخت کې قرآن کریم وی دا منافق چې دی د دنیا بنده دی د کار صرف او صرف د دنیا سره دی د دې آسمانی پړک مثال په شان چې د دنیوي مفاداتو دی د دنیوي پیدو دی نو چې کله مسلمانانو کې دی منافق تاسو پیدا ښکاریږي په مسلمانانو کې ورته سم مفاد ښکاریږي په اسلام کې ورته خپل دنیوي څه پیدا ښکاریږي د قرآن په ناسته کې او د قرآن په اورېدو کې ورته د دنیا خپل څه پیدا ښکاریږي نو په هغه وخت کې خدای مسلمان هم دی د قرآن خوانه هم دی د اسلامی معاشري لیډر هم دی بیا د ځان په دغه وخت کې د مسلمانانو سره حسابي مسلمان به یو قدم اخلي او د 2 قدم اخلي دغه وخت کې خو چې کله تیاره شي مطلب دا د مسلمانانو باندې څه حالات راشي تکالیف راشي دته اوس خپل پیدا نه ښکاریږي په اسلام کې دته خپل پیدا نه ښکاریږي قرآن کې دته خپل پیدا نه ښکاریږي اوس په مسلمانۍ کې نو دی بیا ښکاره باره مسلمان ته وایي اوس ټینګ شه ښکاره باره دشمن شي بیا د نه اسلام شته نه د ایمان شته او نه د قرآن شته بیا قرآن کریم وی ګورا وی څنګه چې د پړک 2 حالت دي کله چې پړک شینو په پړک کې لار روخانه شینو دی روانیږي په هغې کې او چې تیاره شینو تیاره کې هو لار نه ښکاري بیا نو دی بیا کینی نو څنګه چې دته په اسلام کې ایمان کې قرآن کې خپل د دنیا پیدا ښکاریږي نو دی دغه وخت کې بیا مسلمانی دا پړک ته ہوتا
خو چې کله دا پړک ختم شي او تیاره شي مطلب مؤمنانو باندې سخت رااله تکلیف راغی یا دته په د خپل اسلام کې خپل قرآن کې خپل ایمان کې د دنیا پیدا نه ښکاري نو دی اوس څنګه چې تیاره کې سړی ناسي بیا داسې اوس دی د اسلام نه غلی بیا دی بیا د لا اله الا الله آواز نه اوچتی د دنیا د پیدې د پاره به کله کله بیا د آواز اوچت کی چې لا اله الا الله کله به داسې آواز اوچتیږي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله کله کله به کتاب هم جوړ کړی شوی وي دا قرآن کریم دی قرآن کریم له ووټ ورکوي دې ته ګورئ ښه دا د قرآن مثالونه دي ټول د اسلام نوم به په هغه وخت کې اخلي هغه وخت کې به د اسلام نوم اوچتی چې خپله دنیوي پیدا پکې ورته ښکاري دغه وخت کې دی اوس هر څه ته تیار دی د میټینګونو ته هم تیار دی د جهادونو ته هم تیار دی د درنو ته هم تیار دی هر څه کوي خو چې کله د دنیا پیدا د اسلام نه ختمه شوله د قرآن نه ختمه شوله اوس دنیا پیدا ورته نه ښکارېږي بیا دی ناسي بیا وایي که ما سره د پارم ډک کو که نه هر یو لاره د بندېدو دی د کولاوېدو دی آزاد بنده ده خو که ما سره پارم ډکی نو بیا به آزاد شي دا د منافقانو صفتونه دي قرآن مونږ ته ښیي قرآن وی یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدې ده دا برېښنا چې وتختوي ختمه کی ابصارهم نظرونه د دوی کلما اضاء لهم مشوا فیه کله چې دا اضاء چې ده دا پیل یا پیل لازمی ده او یا پیل متعدی ده چې کله پیل لازمی شي معنا دار کلما اضاء لهم کله چې رڼا شي دوی ته نو مشوا فیه روانیږي په هغې کې مطلب دا دی چې کله د په اسلام کې د ته پیدا ښکاري د په قرآن کې د ته پیدا ښکارېږي نو دی هغه کوي خو اذا اظلم علیهم قاموا کله چې په تیاره شي په دوی باندې قاموا نو بیا ودرېږي دا اله چې کله دا لازمي معنی شي چې کله متعدی معنی شي کلما اضاء لهم طریقا مفعول حذف ته متعدی دی کلما هر کله اضاء لهم طریقا چې رڼا کې دی ته لاره مشوا فیه دا پړک چې دا پړک ورته لاره رڼا کې نو مشوا فیه په هغې کې ځي مطلب دا چې د په اسلام او د په ایمان باندې د د دنیا پیدا ښکاره شي نو هر څه کوي بیا خو وَإِذَا أَظْلَمَ طَرِيقًا عَلَيْهِمْ کله چې تیاره کی دا پړک او لاره په دی باندې مطلب چې پړک ختم شي نو قامو دی ودرېږي یعنی کله چې د دنیا پیدا او مفاد په اسلام او قرآن کې نه نو بیا دی ولاړي بیا د اسلام سره حرکت نه کوي مخکې بیا تو چغه د لا اله الا الله وایا نو تا ته به وایي ما سره پارم ډکوال هغې به دې ازادي هر څوره بیا چغې وباسه د لا اله الا الله بیا ستا ملګرتیا نه کوي خو د څه دپاره د خپلو مفادو دپاره هر څه کوي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کچره خوخه وی د الله رب العزت نو خامخا به بوتلو بسمعهم اغا طاقت د اوریدو د دی و ابصارهم او طاقت د لیدو د دی مطلب دا دی چې که چرته دو مقصدونه دي یو مقصد دا دی چې لکه څنګه د دې خلکو ظاهري غوږونه او سترګې دا شته خو د دې ظاهري غوږونو او سترګو نه هغه طاقت اخیستلی شوی دی کم طاقت د سترګو چې کومه پیدا ده نو هغه د سترګو نه ناخلي چې د حق لیدل دي
د غوګونو چې کومه پایده ده نو د غوګونو نه ناخلی چې د حق اوریدل دي وغیره وغیره. نو کو د الله خوښه وي نو الله به دې دا ظاهري سترګې او ظاهري غوګونو اغستي دا به ولم نه ورکول دا به ولم ختم کړي خو چونکې الله مهلت ورکړی دلته لو چې دی دلته کې لو ډېرې معنی دي ګڼې معنی نو انتفاع د مشیت د الله رب العزت او انتفاع د ذهاب السمع والبصر هغه دواړه دلته کې ده. مطلب د الله دا خوښه نه ده نو الله نه دی کړي داسې چې الله دې دا ظاهري غوږونه او ظاهري سترګې واخلي ځکه د الله خوښه نه ده مهلت ورکړی الله رب العزت. یا ولو شاء الله کو چر خوښه وی د الله لذهب بسمعهم وابصارهم نو اغست بوتله به والله رب العزت بسمعهم طاقت د غوګونو د دی و ابصارهم او طاقت د سترګو د دی. مطلب دا چې غوګونه به وو خو اوریدل به پینې شو کولای کان کړي به وو سترګې به وي خو لیدل به پینې شو کولای. امخ کې مقصد دا چې غوګونه به تی الله لری کړي او سترګې به تی لری کړي وي او دلته مقصد دا دی که د الله خوښه وي داسې چې دی د سترګو نه قرآن ته نه ګوري د غوږونو نه قرآن اورېدل نه کوي نو چې څنګه پې دا نورې نارواګانې کوي نورې نارواګانې اینی که د الله خوښه وي نو دغه نارواګانې به پې هم نه لیدلې وي نه اورېدلې وي دا سترګې به یې وي خوړندې به وي دا غوږونه به یې وخو کاڼه کړي به ورله خو الله نه کوي مهلت یې ورکړی دی. دواړه مقصد دي. ولو شاء الله کو چر خوښه وي د الله لذهب بسمعهم نو خامخا ختم کړي به او غوږونه د دي و ابصارهم او سترګې د دي. دلیل د دي ان الله على كل شيء قدير دا د الله په قدرت کې داخل دي ځکه الله په هر چیز قدرت لرونکی دی. دا الله کولی شو الله خو مهلت ته استدراج دی کله کله مهلت او واگی سستی کله کله الله رب العزت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تر دې ځای پورې دا هغه 1 نمبر آیات نواخله تر دې ځای پورې دا اولنې بابو ختم شو د دې اولنې حصے پدې کې الله رب العزت اول د قران کریم 3 صفاتونه بیان کړل بیا د مؤمنانو 15 صفاتونه او د غي د دنیا حکم اولئک علی هدى من ربهم او د غي د آخرت حکم و اولئک هم المفلحون. بیا د مغضوب علیهم د غي صفات بیان کو ان الذين كفروا سرا چې عدم ایمان ده هر حالت کې نه داغی د دنیا حکم بیان کو د دنیا کې د فهم اسباب ولا الله بند کړی دي د آخرت حکم ولا بیان کو ولهم عذاب عظیم د ضالین تفصیل کو بیا ومن الناس نتر وما كانوا مهتدين پوری داغی 15 صفاتونه بیان کړل. داغی د دنیا حکم قرآن کریم بیان کو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. او داغی د آخرت حکم قرآن بیان کو ولهم عذاب علیم. بیا مثال بیان شو د کافرو او تتمه د مثال په صم بکم سره او بیا مثال بیان شو د منافقانو او تتمه د مثال په یکاد البرق یخطفو ابصارهم سره. دا اولنې باب د دې سی دا ختم شو دا قران کریم ته تمهید دا مسلې د توحید ته لار او تمهید وا. وز د یا ایها الناس عبدون دویم باب د دې حصے ده دا حصہ تر کم ځای پوری وا 96 پوری اولنې حصہ وکنه نو دا اولنې باب پکې شو مونږ ویلو دا سلور بابونه ده. هدا حصہ اولنې باب بیان شو دا اوس دویم باب ده
دا دویم باب د دې ځای نه واخله تر آیات 39 پورې به قرآن ذکر کوي. 39 نمبر آیات پورې په دې کې ګورئ تاسو اول پکې مسله د توحید ده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اول مسله د توحید. په دې مسله د توحید باندې 15 دلایل ذکر کوي قرآن. خاص د الله عبادت کوي، د الله رب العزت سره په عبادت کې بل څوک مه شریکوئ. ولې؟ ځکه دی الله تو پیدا کړی او ستا مشران دی الله پیدا کړي، د دې عبادت حق نه دی. دا الله ته وګوره، تاله ځمکه پیدا کړی، تاله اسمان پیدا کړی، تا باندې اوبه راوری، تاله میوې راوباسلي، د پیدې څیزونه دله راوباسي په دې اوبو. دا 15 دلایل. نتیجه به ذکر کی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ګوره دا معنی چې دا را الله کړی دي نو عبادت په د بل چا کوي ولې؟ خو عبادت هم د دی الله حق دی کنه، دی الله لای کوا. بیا و صداقت د قرآن کریم او صداقت د نبی علیہ السلام ذکر کی چې دا قرآن حق کتاب دی، دا پیغمبر حق پیغمبر دی. او دا مسله چې دا یا ایها الناس عبدو مسله ده، دا مسله داسې مسله ده چې دا مبرهن بالبراهین ده، دا په دلایلو باندې واضحه مسله ده. ولی؟ ځکه که دې مسله کې چاته شک او شبهه چې عبادت د بل چام حق کېدی شي نو را میدان ته شي. دا به ذکر کوي د وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سَرَا. دی کې به صداقت د قرآن می، صداقت د پیغمبر بمی، او دا چیلنج دی مشرکینو ته. تو وای چې د دې الله نه ما سوا د بل چام عبادت حق کېدی شي نو ستانه تپوس کوم میدان ته راشه ځه وی ګوره چې د الله نه ما سوا عبادت د بل چا حق شته او که نشته. دی آیات کې به ذکر کوي داسم نه د ځان سره لوی لوی خلق قرآن وی راولی، لوی لوی مشرکانو ته وی خپل مشران کبرا عمرا لوی لوی چې تاسو کې کم معظم خلق ته اغي میدان تراولی او کې نه وای د الله نه ما سوا د عبادت بل چاله ثابت کیزا. د دین بعد مونږ ویلی قرآن کله تخویب ذکر کوي او کله به قرآن بشارت ذکر کوي. مخه ته مسله بیان شو د عبادت د الله وغه ثابت شو په مناظری سره اومو ایسوک الله له مخه لراتلو والا نشتا نو وسی چم سوک نمانی نیمانی نو دا د دلیل د وجه نمانی دلر زای جهنم دی. تخویب او چې منلی د چا نو هغه د خپکیږي نه اغلب بشارت جنتونه وي باغونه وي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي دلت بالتخويف وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. چا چې منلی دا نو داسې نه دي چې ابستی الله به ول جنتونه ورکوي، جنتونه بشارت او زیره. دا مسله د عبودو دا چې بیانیږي نو دا په حواله د قرآن باندې بیانیږي، دا په حواله د پیغمبر باندې بیانیږي. په دغه قرآن باندې او په دغه پیغمبر باندې چې کم خلق اعتراضات کوي الله دا غي اعتراض نه پریدي. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. مشرکانو اعتراض وکاو په قرآن، دا څنګه قرآن دی، دا څنګه پیغمبر دی، دی خو مثالونه بیانوي. دا مسله په حواله د قرآن کیږي، دا مونږ نه مونږ دی قرآن کې هم مثالونه دي، قرآن مثالونو ته محتاج دی. قرآن به د هغې جواب وکړي ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله رب العزت له د دینم حیا نه ورځي چې الله د یو وړوکي ماشي مثال بیان کی. دا د الله قدرت ته ستاسو به دې څه اعتراض دی؟ د دې خپل حکمتونه دي. په قرآن اعتراض مه کوو چې دې کې مثالونه دي.
قرآن ته چې چا بانه جوړه کړې ده نه منلو ته د هغې به څه حالات بیان کړي. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. د قرآن کریم د دلایلو بیان وشو. قرآن کریم شبهاتم د پکړل چې په قرآن باندې اسې اعتراضونه مه کوه. دا مسله د عبودو چې په حواله د کم کتاب بیانیږي هغه قرآن دی، په حواله د کم کس بیانیږي هغه پیغمبر دی. وی منا اسی ځان دوکه کوه ما. مسله کومه مسله بیانیږي؟ مسله د عبودو بیانیږي چې یوازې د هغه الله عبادت وکړي. د دې الله رب العزت عبادت حق دی. په دلایلو بیان شو، پیغمبر بیان کړه، قرآن بیان کړه. اولادی ته دی پکې فکر نه دی؟ تا خپلو نعمتونو ته سوچ نه دی کړی؟ ته نشوي، ته چا شته کړلی؟ نو ته یوازې د الله عبادت نه کوي. د دې نشوالي نه چې شته شوي دا یو الله شته کړی، نو عبادت هم د یو الله کوه که نه. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اولنې نعمت د نش نه مې شته کړې، نو زما عبادت کوه که نه یوازې. دویمو دی دنیا کې وګوره کم طرف ته چې ستا نظر ښکاریږي دا څه چې درته ښکاري الله وی دا ما ستا د پیدې دپاره پیدا کړي، بیا هم یوازې زما عبادت نه کوي. بیا درته هم په زړه کې زه نه راځم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دی دنیا کې چې څه څیزونه ښکاریږي الله وی دا مې تاله پیدې له پیدا کړي دي. ایک مار دے که لړم دے که لنډی دا که زمری دے دا هر څه چې دي دا د انسان د پیدې دپاره دي. تاسو بیا سینسي طریقې سره چې د دې تحقیق وکړی شي که نه، په دې هر یو څیز کې انساني پیدا ده. په دې هر یو څیز کې زهریله هواګانې کم څیزونه چې دي دا زهریله څیزونه راکاږي. نور حکمتونه دي پکې د الله. که الله رب العزت موږ له د جهنم د مار نه الله یره راکولې چې د دنیا مار موږ نه پیژندو، نو موږ به څنګه د جهنم د مار نه یریدو؟ که الله رب العزت موږ له د آخرت او د جهنم د زناورو نه الله موږ له یره راکولې چې د دنیا دا ناکاره زناور موږ نه پیژندل، موږ به څنګه د هغې نه یریدو؟ دې کې انساني پیدې دي. دا ټول د انساني پیدو دپاره دي. نو اومنه کنه ګوره د نش نه ما شته کړلي، د دنیا هر یو څیز مې ستا پیدې له پیدا کو. او بیا ام وایي چې پیر بابا را مدد شه، بیا ام وایي چې خون درویزه بابا را مدد شه، بیا هم دا چغې او دا اوازونه کوي تو اندر رنج یا بابا بگویم، تو اندر رنج یا بابا بگویم کذالک عندنا امر عجیب. خدا گفتا دو من تو قریبم و بابا لم یقل انی قریب. بیام آغا بابا تا چغی وخی دا اللہ نما سوا غیر اللہ تا چغی وخی. یو دا اللہ عبادتو کا دا نشن اشتکلی دا دنیا سیزون استا پیدیل پیدا کرلو. درم دا دے خپل بابا تو گورا ستا بابای آدم علیہ السلام تو گورا اغل دور مرتبه ورکللا، دور مرتبه ورکللا چه اغای مسجود دا ملائکو گرزاو. ستا د مشر عزت چې دی هغه د کشر عزت، ستا د بابا عزت هغه ستا عزت دی. ستا بابا الله رب العزت ملائکو ته حکم وکړو، ملائکو ته الله رب العزت وی دا زما حکم دی چې آدم دی مسجود شي او تاسو دی ساجدین شئ، سجده ورته وکړئ.
دا بابا لستا عزت داستا عزت تے بیام تو اللہ نہ پیجنے ستا قدر و قیمت اللہ دا ملائکو نموچت کڑے دے خوچے تو پزان پوئے گے او بیام اللہ نہ پیجنے دا درم سلورم نعمت دا اللہ رب العزت یو داو گورا چستا ستا د دنیا ټولی پیدی تاله پیدا کړلی ستا بابای مسجود د ملائکو ګرځاو سلورم نمبر کې وګورا ستا د بابا نه خطایی شوی وا ستا د بابا نه لغزش شوی و ستا بابا ته الله هغه ماپ کو بیام تو الله نه پیژني آدم علیہ السلام چې بوټی ته نږدې شو او الله رب العزت ورته بخنه وکړه خطایی وا دا الله پنځ باندې دا ګناه وا د مسلمانانو دا عقیده ده چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د ګناهونو نه پاک دي د دینه ګناهونه نه کیږي دا د مسلمانانو به دا عقیده ای اختلافات تی بګ خلکو کړي دروس خيږي رور انبیاءونه او ګناهونه کیږي شاول الله رحمه الله وی منظر ته آسانه طریقہ خیم انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دي چې په نسبت سره الله ته واخلي ګناهګار دي او چې په نسبت سره انسانانو ته واخلي نو پاک صفا او ستر دي په نسبت سره چې الله ته واخلي الله دې نبی غلام دې الله مالک ته نبی غلام دې الله خالق ته نبی مخلوق ته الله رازق ته نبی مرزوق ته چرته مرزوق او چرته د رازق د یو بل سره د محاسبه به داسې وشي چې مخلوقو مملوکو غلام دا ورته بالکل صفا او ستر شي داس کېدش نو انبیاء په نسبت سره الله ته واخلا په نسبت سره الله ته هر انسان ګناهګار خو انبیاء په نسبت سره ما او تا انبیاء صفا او ستر دي مونږ به دا نه وایو چې مونږ وایو چې او آدم نه چې دا چل شو ابراهیم علیہ السلام دروغ ویلیو موسی علیہ السلام چې سوک ور کړي او سایت یو باسلې و دا ګناونه نو مونږ به دا نه وایو دا ګناونه نه دي زموږ پنيز قرآن بالکل دا صفا کړی دی بیا نو په نسبت سره الله رب العزت ته ګناهګار او په نسبت سره مونږ ته سری پاک صفا او سترا وګوره بابای آدم ته دی وګوره الله ورته ویلیو بوټی ته منځ دی کېګا خطائی راغلی وا لغزش راغلی او د هغه خطای معافواله د هغه لغزش معافواله الله کړو ستا د بابا خطائی معاف کول ستا د بابا لغزش معاف کول دا د سیدی ستا خطائی معاف کول ستا لغزش معاف کول او بیا تو الله نه پیژنې دا سلور نعمتونه دی الله وی دا می در باندې کړی دی بیا تو د الله عبادت نه کوي ګور دا ارس قرآن نه قرآن کریم دا کار کوي د انسان سره چې د انسان هر یو بانه بندي بالکل چې بیا قیامت کې تو باندې نشي کولای قرآن کریم ګور اول د عبادت مسله ذکر کړل نو دلایل په ذکر کړل عقلیه وګوره دیتا اے مناظری لرا چیلنج چې نه منې نو کینا مناظره هوکه کنه پیغمبر سره کینه د قرآن په حواله باندې اغلارم بن شوا نشته چا سره د اختیار دا غینه بعد قرآن یره ورکړه د الله مخې له بځي ګورې ځان صفا کا صفا د الله مخې له بځي جهنم دی ور دی دا غینه بعد قرآن کریم باندې چې دا غي کم شبهات او اعتراضات هغه ختم کړل وس ورته نعمتونه خې ګوره ته دور نه قدرې ته د نشنه ماش تکړې د دنیا ټول سيزونه می تعالی پیدا کړل ستا بابا له دور عزت ورکو چې مسجود د ملائکه می وګرځاو ستا بابا نه لغزش شو هغه می ورته ماپ کو دا ټول کارونه ما وکړل بیام زمانه علاوه ته بل چاله چغي وخی بل چا پسیزي قرآن کریم د انسانانو ټول لاري باندې مکمل چې بانا او عذر ختم شي بیا اخر کې څوک بانا نشي کولای چې الله
زه خو په دې طریقه پوهېدم خو که ما ته ویلی قرآن وایي ما درته هر څنګه ویلي دي که په یرو وي نو په یرو مې درته ویلي دي که څه غیرت درکې نو ما درته غیرتونه ذکر کړي دي ګوره چې دا مې درله کړي دا مې درله کړي دا بیا هم ځي بل چاله یا خدا طریقه ده یا دا طریقه ده استادان وایي عبادت چې ده صرف او صرف د یو الله رب العزتو کا مخکې ټوله زړه طریقه وها د دې نه مخکې چې وکن کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا د دې نه مخکې خلاصه یو شان د خو دې نه بعدو څوک استادان په دې طرز بیانوي د الله رب العزت عبادتو که یوازې سرکویلو کنه یا ایها الناس اعبدوا یوازې د یو الله رب العزت عبادتو کا یو الله رب العزت راوبلا ولی دلائل پی ذکر شو ولی دا غیلر مناظری چیلن ورکړې شو ولی تخویفات ذکر شو ولی شبهات دپ شولو وسوی قرآن لکه چې تو دا ټول خبرې مخکې نه منې کنه نه دا 15 دلایل منې نه د پیغمبر خبره منې نه د قرآن خبره منې نه د الله رب العزت د عذابونو نه یریږي تخویفات چې کم نه دا شبهات چې کم تا کړي دي دا ځایله کیږي ان الله لا یستحیی سره نو د الله نه ما سوا بل کته د بل چا عبادت کوي نه منې دا داوا ها د الله عبادت په یوازې نه کوي نو د الله نه ما سوا چې ته د بل چا عبادت کوي نو د چا به کوي یا به د چا عبادت کوي یا به عبادت کوي د خاکی خاورې والا یا به عبادت کوي د ناری اور والا یا به عبادت کوي د نورانی رڼا والا که عبادت کوي د خاکی د خاورې والا عبادت کوي خاورې والا قرآن وی ګوره د ځان نه نوم دا قرآن ذکر کوي ګوره کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون دا استادان وی دلته دا کیف پر تعجب د پاره دی چې څوک داسې خلاصه بیانوي وا د تعجب خبره د تاسو شریک جوړوي د الله رب العزت سره نو څنګه به د الله سره شریک جوړای کیف تکفرون بالله څنګه به شریک جوړای د الله سره ولی که د الله سره شریک جوړای دا خو لوی د تعجب خبره ده یا به خاکی جوړای یا به ناری جوړای یا به نورانی جوړای دینه خو بار کېدای نشي کنه که خاکی جوړای خاکی خاوري والا نو هغه خو دور عاجز ده دور عاجز ده دور عاجز ده چې فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه خاکی خوستا بابا او آدم علیہ السلام د خاورې نه پیداو اخو دور عاجز ده چې پخپل دوکا پویدونا شیطان دوکا کړو او الله خو هغه د عبادت لایق خو هغه چې هغه دوکه کیږي نه نو خاکی خو دی خدای نشي کېده د خاورې والا خو ستا الله نشي کېده د عبادت لایق نشي کېده کوي نو ستا بابا به او ستا بابا خو شیطان دوکه کړی دی هغه څنګه د خدای توب لایق کېدی شي خاکی به نه نو نورانی به جوړای چې د رڼا نه کم پیدای هغه به د عبادت لایق جوړای لکه فرشتي نو قرآن ہوئی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ملائک وی قالوا ملائک وی سبحانك پاکی دا اللہ تعالی را لا علم لنا اس علم نشتر منگتا الا ما علمتنا مگر دور علم دے چی صورتا را کڑے دے نو کو ملائک جوڑے ملائک نورانی دی اغی خزان لپا علم کے اللہ تا محتاج دی او سوک چی پا علم کے بل چاہتا محتاجی اغا اللہ نشی کے دے نو ملائکم خدایانو
نشي کېده د عبادت لایق نشي کېدلې. خزه صحیح شولا خاکی خو نشو نورانی خو د عبادت لایق نشو نو ناری به د عبادت لایقی د اور نه چې کم پیدا دي هغه به د عبادت لایقی. نو داغه بارک خو قرآن کریم وی ابا واستكبر وکان من الکافرین. ابا انکار وکو واستكبر او ځان لوی وګڼو د انکار نه بعد او د تکبر نه بعد د ناشکر نه حساب شو. انکار او د تکبر نه بعد ناشکر حساب شو. سوک چې د انکار او د تکبر نه بعد ناشکر حسابيږي هغه مقدوري هغه د چا په قانون کې بندي زکه ورته ناشکر وای زکه ورته کافر وای. شیطان دغه او شیطانم کافر دی ناشکر حسابيږي. سوک چې ناشکرای هغه مقدوري مقدور خدای نه نو شیطان خدای نشي کېدلی شیطانم د عبادت لایق نشي کېدلی. نو حاصل دا شو چې د الله د عبادت په مخالفت کې به تو د غیر عبادت کوي. غیر بخاکی یا بنورانی یا بناری نه ناری کې دی شي ځکه ابا واستكبر وکان من الکافرین. نه نورانی کې دی شي ځکه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزیز الحکیم. نه خاکی کې دی شي ځکه خاکی خو داسې دی چې فازلهما الشیطان فاخرجهما مما كان فيه. یا په دې طرز باندې دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دا 39 نمبر آیات پورې وخا 39 نمبر آیات وګورئ تاسو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا ځای پورې وای دا دویم باب د دې حصے دا دویم باب یا بنی اسرائیل اسکرو سره بیا خطابات شروع کیږي. دریم باب یا ایها الناس اے د دنیا ټول خلقو. ګوره قرآن وی یا ایها الناس د نبی علیہ السلام د دعوت سټیشن بین الاقوامی د ټول دنیا ته عموم دی پکې معلومیږي د دې یا نه د دې ایها نه د دې الناس نه. ایها کی تنبیه دا ایها کی راوی خول دی راویخ شي یا دا داسی آواز د پار راضی یا چې دا بعید ته قریب ته دواړو ته استعمالیږي. کو څوک لري او کو نږدې یا ورته یا سره ورته آواز کول شي عربی کې. او الناس نه هغه الناس مراد دی هغه خلق چې په وخت د نزول د قرآن کریم کې هم کو او کو د قرآن کریم د نزول نه بعدو که بیا عربو کو عجمو کو زنانو کو نارینو کو هر قسم خلقو. یا ایها الناس اے د دنیا ټولو خلقو اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اعبدوا عبادت وکای اے د دنیا ټولو خلقو عبادت وکای. عبدو صيغه امر ده کنه. ګور دلته توحید معنا مراد ده. ګوره ښا څنګه مونږه معنا سوکړه یا ایها الناس اے د دنیا خلقو عبادت وکای. تاسو ته عبادت معنا کړي وکنه عبادت معنا یاد تاسو ته عبادت څه ته ویل کیږي د الله رب العزت. عبادت ویل کیږي اطاعت ما غایت الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود. داسی تابیداری د چا کول چې هغه ته سړی ځان عاجز ګڼي او ځان ورته ذلیل ګڼي. خدا عبادت چې کوي نو دا به په تابیدارۍ د قرآن او د سنت کې ځان نه به نه جوړي چې دا پکې د څلوېښتۍ ورځ ده نو څلوېښتي خیرات دی او دا پکې درېیمه ده او دا جمعې دي او دا ماښامونه دي او دا کلیزې دي او دا پکې د 15 د شعبان روجه ده. د ځان نه دي دا ټول دا پکې دادي دا پکې دادي علامه کل به هغه طرز باندې به عبادت کوي چې هغه قرآن ورته عبادت ویلي. قرآن وی کا
قرآن وای مې کو بیا به نه کوي. ګور یو سړی وای کنه د بدعاتو لپاره بدعت دي ته ویل کېږي کنه یو سړی د ځان نه په دین کې نوې کار راوباسي دې ته بدعت وای. چې په دین کې نه یو خلک یو کې لکه دا څلوېښته دا ماښامونه دا سیزونه میزونه داسې ډېر شی په دې کلي کې به زه تاسو ته کم سیزونه یادوم کنه دا بدعت دي. هر یو مسله کې د خپل مولا نه تپوس کوئ چې یاره غم دی خادي ده حجره ده وغیره وغیره تاڼه او تحصیل او دا سیزونه چې یاره دې کې شرعي طریقه کم یوه ده کنی سړی ګډ وډ کېږي. د دې ګوره د دې بدعاتو د لوی دلیل چې کوم دی نو سی د خلکو سره د مولیانو سره مولیان هم کوي ښه ځکه درته وایم دا اوس چې دا کوي نه مولیانو چې د دې روژې نه مخکې چې کومه جمعه وي په هغې باندې قضا عمري وکړي 4 رکعاته او دا وي د ټول کال منځونه ادا شو. اسانه طریقه ده خلکو ته لار ښیي چې د کال کې منځونه مه کوئ بیا اودسه ګرځئ د اخشان څښا پسخا ګرځئ بس کال کې چې دا روژې نه مخکې کومه جمعه راځي دې له راځئ او 4 رکعاته به درله کوم قسم په خدای جنت مو له ټیکه کړی دی. طریقه ښیي خلکو ته دا بدعت دی. د دې دلیل صحیح د خلکو سره د دې دلیل دی ولې یاره دا منځ کول بد کار دی ولې یاره دا خیرات کول بد کار دی داسې وایي که نه دا خو مونږ خیرات کوو په څلوېښتمه یې کوو کو په جمعه یې کوو کو ماښام یې کوو ولې دا بد کار دی. ته ورته وایې لکه ښکلې او د زمیندارۍ جواب ورته وایي دا بانک چې وایي که نه د بانک کې اخر کې خلک څه وایي لا اله الا الله دوره وایي که نه د لا اله الا الله سره دا محمد رسول الله په دې کلمه کې شته دی که نشته دی نو دا بانک چې وایي د لا اله الا الله نه وروسته ورسره وایي که نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی به چې نه ولې دا محمد رسول الله ویل بد کار دی دی بانک کې ولې ورنه وایي اوس محمد رسول الله دی التحیه باندې چې ناسې دا لومبی التحیه لومبی قاعده چې کومه 4 رکعاته کوي نو اولنۍ قاعده چې خلک ته اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې سبق وایي که نه فقها ذکر کوي روایتونو کې راځي که د دې نه د مخکې 19 ټکي یا 29 ټکي نور سوا وویل اللهم صل علی محمد وغیره داسې ورپسې لاړې نو بیا به سیده سهوه کوي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله پسې د اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا بد کار دی. اللهم صل ویل بد کار دی. ولی سیده سهوا کوي دلته بیا ولی پیغمبر نه دی کړي پیغمبر چې پیغمبر نه دی کړي اوس دا دین نه دی دا اوس بد کار دی. چې پیغمبر داسې جمعې نه دی کړي داسې ماښامونه نه دی کړي داسې خیراتونه نه دی کړي داسې منځونه نه دی کړي دا بد کار دی. آو دا د خلکو لوی دلیلی که نه نو تاسو ته مې ویل د عبادت طریقه څه ده عبادت تاسو ته مې ویل عبادت په شریعت ته تقاضا وي د قرآن او د سنت په تقاضا وي ځان نه بنئ دې ته عبادت وایي او الله چې چاله عبادت کوي هغه به معبود ګڼي خپل الہ به ګڼي. دلته کې یوازې دا نه وایي چې یا ایها الناس اعبدوا خلکو عبادت وکړئ مطلب دا چې منځونه وکړئ روجي ونیسئ زکاتونه ورکئ حجونه وکئ جهادونه وکئ دا نه وایي قرآن کریم وی یا ایها الناس عبدو اے د دنیا ټول خلقو عبادت وکئ معنا دادا عبادت یوازې د یو الله وکئ دی عبدو کې دا مقصد دی دا توحید فی الالوهیت دی دا داسې توحید دی دا عبدو خلق وی کنا بس دلته په لنډه تینا معنا راوهلی یا ایها الناس عبدو ستا به ذهن ته معنا داسې راشي ګڼي چې دا مسله د عمل باره کې ده چې عبادت وکړه نو زمونږ او ستاسو ذهنونو ته دا راځي مونږ وایو روژه نیول منځ کول زکات ورکول حج کول جهاد کول دا ګڼې عبادت دی که نه مونږ کوو نه
دا عبادت نه ده. ځکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کوي، تفسیر شربینی ذکر کړي، ابو حیان ذکر کړي، امام قرطبی ذکر کړي، دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول راغستره وی عبد الله ابن عباس وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې او دا په صحابو کې مفسر قرآن او دا هغه صحابیو چې د قرآن کریم د نبی علیہ السلام نه براه راست د کړي، دا شیخ القرآن په صحابه. عبد الله ابن عباس وی کل عبادت فی القرآن فهو بمعنى التوحید، عبادت چې کلم په قرآن کریم کې ذکر شي نو د دین مراد توحید د الله. نو دلته هغه معنا کوي یا ایها الناس اے د دنیا ټول خلق اعبدوا، عبادت خاص کوي الله رب العزت لرا. او دا معنا غزه کوي ګور که عبادت کول یوازې مقصود وي، یوازې عبادت کول، نو یوازې عبادت کول خو ابو جهل دی کو. ابو جهل به منځونه کول کنه به کول، طوافونه به کول. روایت کې راځي چې ابو جهل 52 حجونه کړي دي او طواف پای کاو. نبی علیہ السلام په خپل باندې لیدو طواف پای کاو، ویل به اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو تملکه وما ملک. کوي عبادت ټول مشرکانو عبادت کو، منځونه کول، حجونه کول، زکاتونه ورکول. قرآن کریم وای کنا ستوان زکاتونه او صدقې کولې. قرآن کریم رستو ذکر کوي چې حاجیان بتلل نو دی به ولا ستوان ورکول، وړکړي به ورلا، لارو کې به ورته ناس او غیله به عزتونه اکرامونه او صدقات پې کول او به حاجیانو باندې خورول، قربانای کولې. جمعتونه جوړ کړي، جمعتونه کم جمعات ما او تا د خپل کلی او د علاقې جمعات جوړ کو، غي بیت الله جوړ کړو، بیت الله او داسي جوړ کړو، داسي چې روایتونو کې راځي چې د خپل تجارت یا د خپل ګټي مټي چې کم په کاروبارونو باندې دی باندې کم مال حاصل کړو، هغه نه د موټو په مزدوري چې کم مال حاصل کړو په هغه مال باندې بیت الله جوړ کړو. دا عبادت نو. منځونه کول، منځونه کول. وما صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديا. منځولم قرآن ذکر کوي دا ټول کارونه خو هغه کولو، نو یوازې عبادت مقصود نه، بیا مغه مشرکانو، بیا مغه جهنميانو عبادت اغي کو، اغي منځونه، زکاتونه، روزي، دا هر څه کولو، بیا مشرکانو. ولې دا مشرکانو؟ دا ځکه مشرکانو نبی علیہ السلام د روایت نه معلومیږي نبی علیہ السلام ابو جهل ته چغې به وخلی تباشي تباشي مزت نه مخکي چې ابو جهل به ویل اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. نبی علیہ السلام به دلته چغه وخلا مزه مخکي بس دوره پورا وا، خو هغه به یو ټکی وي مخکې، هغه به وي لا شریک له الا هو الا شریکا هو ما تملکه وما ملک. هو ابو جهل به الله تعالی شریک نشته ده، تواب کې به وي خو تعالی هغه شریک شته چې کوملتا ایسی ور کړی دي په دې ایسو ټکی چې الله ورزي ور کړی دي کنه دی اولیاء الله. مونږ دی ته وایو، مونږ خدایان نه ګڼو، مونږ دی ته وایو، دی الله ته وایي. مثالونه به ول ذکر کوي. خیال دی نه وي ډي سي پي صاحب لچې نو هغه سره براه راست ملاقات کیږي نه کنه، په دې میانس کې، په دې لار کې، په دغه دروازه کې به یو واسطه به ګوري کنه، یا به واسطه دخل تک لټای، یا به واسطه میډم صاحب ته په ټلیفون کې میډم صاحب ډي سي پي صاحب چې راشي کنه نو نن شپور سره خبرې اترې مکوا، زما دا کار دی دا په کول غواړي، جوړه ورلوسی او تیندوړې ولو شو کوي او دلته ردی نه بوله نخترو بر ووسی س دا ورلوسی. ډي سي پي صاحب چې راشي ما خام کورتا خزه ورته د شون نه موګې جوړ کړي، نه
پلانې کار دی ابا کول غواړي خا تی وای کنه مجبور شوم خامخا به وسکوم دا الله رب العزت له دا واسطه په کار دي کنه د کوټې ته چې ته خېږي نو ته داسې خېږي په هوا باندې تو به د دې کوټې ته اندر پایغ دی پاونې به ورته تړې کټ په ورته ودرې دي ته باره خېږي الله خو لوی ذات ته ګوره دوره خواږه کی خبره دوره ا د بلا زامن داسې کوي کنه ته وای چې غني دا دی سم د قران دلیل ویل سم د قران الله خو لوی ذات ته نو لکه دیله چې مونږ واسطې لټو نو لکه الله له واسطې نه لټو خدا الله خو نور واسطې نشته خدا ولیا دي کنه ولیا دی ولیاو ته مونږ وایو دی الله ته وای دا د الله د هیڅو خلق ته کنه دی الله یې سی ور کړی بس مونږ دی ته وایو دی الله ته وای مونږ خدا نه وایو چې پیر بابا مونږ له بچی را کوي پیر بابا مونږ نه دانه کوي پیر بابا زمونږ سر دړ ختمي دا خو مونږ نه وایو مونږ خو وایو چې دام د الله مخلوق ته خو دی الله ورځي ور کړی نو مونږ دی ته وایو دی چاته وای الله ته وای الله الله قران کریم چې وای کنه چې اعبدو نو عبادت خو غي کاو بیا څنګه قران وای چې اعبدو د دې وجه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا معنا کوي چې اعبدو ای وحدو ربکم عبادت چې کوي نو یوازې د یک یو الله عبادت کوي د الله سره پکې شریک نه جوړای دا بنوي چې دا د ورځو والدي دا بنوي چې دا د یسوع خواندان دي دا بنوي چې مونږ دي توایو دي الله ته وي نه دا پکې نه زوتای براه راست به د الله سره خپل تعلق ساتي اولیاء دي د اولیاء ولایت په خپل درجه هغه اولیاء دي د هغه قدر د هغه قیمت هغه د قران والو سره دوره چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی الله وی چې من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې زما د ولی سره دشمنی وساتله نو الله رب العزت وی چې فقد اذنته بالحرب زور سره اعلان د جنگ کوم مونږ د الله د جنگ طاقت وس نه لرو د اولیاء او مقام د اولیاء ولایت په خپل ځای خو خدایان نه دي دا بلری ذهن کې یا ایها الناس اے د دنیا ټولو خلقو اعبدو عبادت یوازې د یو الله کوي دا معنا وکای چې د مشرکانو عبادت تیوزی اغي عبادت کو خو یوازې د الله نه کو نو اغي ته ځکه نه وای دا قران ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یوازې د یو الله ول عبادتو کا دلیل یو د الله عبادت چې کیسه دلیل به پکاري کنه ګور دلته کې د عبادت نه کوم عبادت مراد ده دلته د عبودون تشریع مراد ده تک د الله رب العزت نظام درې قسمه وو کنه دلته الوهیت تشریعی مراد ده الہ د تشریع کنه یو نظام د تشریع کنه نظام د تشریع کی منذ روزه حج زکات دا لاسونه کټ کول وغیرہ اسلامی معاشره چې کومه برابرۍ کی دا ټول په کې داخلو کنه نو دی اعبدو کی الوهیت تشریعی ته اشاره ده یو د یو الله منا کو آسانی دی او کو ګرانی دی په دې ټولو کې د یو الله منا کستا د پښتو سره مقابله ده کستا د قانون سره مقابله ده کستا سره کستا د کور سره کستا د کلی او وطن سره مقابله ده په دې ټولو کې دی وطن ته دی کلی ته دی علاقې ته دی پښتو ته دی مګورا یو الله ته وګورا دا تشریع دی ولی قرآن ولا دلیل کم دلیل ذکر کوي قرآن ولا دلیل ذکر کوي ته چې کوم خبره مانی په اخ کا خبره منلو کې د الله مانی چې کم در باندې بوج کیږي او چې کم کې د الله پورا حق ته هغه نه مانی تو دا نه مانی چې ته الله پیدا کړي چې څنګه د الله دا پیدایش د الله مانی چې پیدا کړي الله یم مشران را الله پیدا کړي نو څنګه چې دا د الله حق دی او د الله توحید دی نو عبادت او تشریع هم دی او الله حق ته کنه التر ذهن کار کوي او دلتر ذهن کار نه کوي وسو
یو د الله عبادت کوي. ولی ربکم الذی خلقکم، زکه چې تاسو رب دې هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای. د دې الله ستا پیدایش کړی دی، ستا په پیدایش کې د دې الله سره څوک حصہ دار نه و. ستا په پیدایش کې دی الله سره د چا ورځې نه وي. ستا په پیدایش کې د دې الله سره څوک واسطه نه وه. نو عبادت کې هم د الله رب العزت سره د چا ورځې نشته. عبادت کې هم د الله رب العزت سره څوک حصه دار نشته. الله رب العزت ستا په زړه کې چې څه دي، ستا زړه کې دننه کته په دې جبه وایو کنه وایي پاغه عالم الله دی. نو ولستا آواز پیر بابا ته دی، ولستا آواز د الله نه ما سیوا بل چاته دی. ولی الله اورینا د تکوین خالق الله منی، د تکوین مالک او اختیارمن او متصرف الله منی. نو د تشریع الله منا. الذي غزات خلقكم چې تاسو پیدا کړی ای، والذین من قبلکم او هغه خلق پیدا کړي، هغه مخلوقم پیدا کړي من قبلکم چې تاسو نه مخکیو. دا ول قرآن وای، دا ځکه قرآن وای ګوره ته الله پیدا کړي د یو الله معنا ستانه مخکې چې کم تیر شوی دی هغه الله پیدا کړی دي. څوک ستانه مخکې لات منات عزا حبل نصر دا نیکان بندگان وو. د دې نیکوالی د وجې نه ته په مینه او محبت کې راځې نو د هغه تعظیم کوې، نو هغه ته سر ټیټای، د هغه تصویر دې جوړ کړی دی نو د هغه نه مجبوره شي نو سر ټیټ کې. ستانه مخکې پیر بابا خون درویزه بابا، ستانه مخکې شیخ عبدالقادر جیلانی، ستانه مخکې چې کم باباگان تیر شوي دي دغه باباگان چې ته ورته سر ټیټی، ته ورته چغه وباسې، بې اسبابو یې رابلې. دې ځای نه تر هغه ځای پورې وایي چې رامدد شه لویه ځوانه. دا ټولې خبرې اترې چې دي دا دې ته چاته کوې نو هغه څوک دی؟ د هغې پیدا کوونکی څوک دی؟ د هغې پیدا کوونکی دا الله دی. نو هغه مخلوق دی. که په پیریانو کې دي، په پیریانو کې د ته متاثره کېږي، د پیریانو عبادت شوی دی که نه؟ ستا د پیدایش نه مخکې دا ملایکو، ستا د پیدایش نه مخکې دا ستوري وو، د دې ستورو به عبادت کوي تو، د دې ملائکو به عبادت کوي تو، یا نستان مشران مخکې نیکان اولیاء بندگان به د هغې به ته عبادت کوي. نو والذین من قبلکم هغه الله پیدا کړي دي، هغه د الله مخلوق ته او چې مخلوقی نو هغه خالق نشي کېدی. نو چې څنګه خالق نشي کېدی مخلوق نو د عبادت لایق هم نشي کېدی. یو د الله عبادت پکای. یا ایها الناس د دنیا ټولو خلقو اعبدوا ربکم، عبادت خاص کړئ د رب ستاسو، الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای، والذین او هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې تاسو نه مخکې دي او تاسو ورته سر ټیټوئ، هغه ګوره د الله مخلوق ته. لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د اور نه. لعلکم تتقون دا دلایل دی لري چې تاسو بچ شئ د شرک نه. لعلکم تتقون باقی نور دلایل و سبا کې روایو ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله.